د 1992 نه پس پاکستان کرکټ ټیم د 15 میچونو ټیسټ سیریز یو ملک سره نه دی کړی. ټیسټ سیریزونه د پاکستان شوي دي خو د 3 میچونو ټیسټ سیریز د 2 میچونو ټیسټ سیریز د 15 میچونو ټیسټ سیریز د 1992 نه پاکستان نه دی کړی جی. 1992 او دا 2025 تقریبا 33 کالو داسې د پاکستان لوبډلې د 15 میچونو ټیسټ سیریز یو ملک سره نه دی کړی. او ټیسټ سیریز یو داسې فارمیټ ته ټیسټ چې په دې کې د کلاړي پہچان کیږي، په دې کې د کلاړي د سکلز پہچان کیږي، که بالر وي که بیټسمین وي که فیلډر وي، په ټیسټ فارمیټ کې د کلاړي پته لګي. دا خبره په سوشل میډیا ځکه وایرل ده چې انډیا کرنټلی انګلینډ سره د 15 میچونو ټیسټ سیریز سکیجول کړی دی. انډیا ټیم دا وخت په انګلینډ کې دی، د انډیا وومن ټیم هم دا وخت په انګلینډ کې دی، او د انډیا چې کوم ای ټیم دی هغه هم دا وخت په انګلینډ کې دی. د درې واړو لوبډلو په انګلینډ کې د انګلینډ سره سیریزونه روان دي جی، چې پکې د انګلینډ سره د انډیا د 15 میچونو ټیسټ سیریز هم شامل دی جی. ځکه بل طرف لکه تاسو ګورئ پاکستان د 1992 نه پس د 15 میچونو ټیسټ سیریز نه دی کړی. انګلینډ، استرالیا، انډیا چې څه وخت کې دا بگ 3 یادېدل چې د هغوی بیا دغه ختم شو بگ 3، ځکه ساوت افریقا هم وی چې د دې بگ 3 موږ نه منو، ځکه موږ هم ښه پرفارمنسز ورکو. نیوزیلینډ هم وی چونکې پاکستان سره ما هغه ټایم کې ښه پرفارمر کلاډیانو 2013-14 خبره زه کومه، نو دغه بگ 3 بیا خلکو نه منلو. نو دې بگ 3 دا ډیسیشن اخیستلو چې موږ به چې کله هم د ټیسټ میچونو سیریز کوو نو موږ به د 15 میچونو سیریز کوو، 15 میچونو نه به کم ټیسټ سیریز زموږ نه وي. په سوشل میډیا د پاکستان ټیم ځکه ټرول کیږي چې پاکستان ټیسټ سیریز ډېرې زیاتې کمې کوي. اوس خو پاکستان را روان T20 ورلډ کپ ته او ایشیا کپ هم T20 دی، نو پاکستان صرف T20 میچونه کوي. پاکستان اوډیای هم د خپل پلان نه ویښ کړي دي، چونکه ویښکل نه دي پکار. انډیا هم د ایشیا کپ حصہ ده، کنه انډیا به ایشیا کپ نه کوي چې هغه دغه دتل د انګلینډ کې د 15 میچونو ټیسټ سیریز انګلینډ سره کوي، نو انډیا د ایشیا کپ حصہ نه ده. یا د نور ملکونه که تاسو ګورئ انډیا نه علاوه ایشیا چې کوم ملک دی، سریلانکا شو، بنگلادیش شو، افغانستان شو، یو ای ای شو، نو دوی ون ډے میچز هم کوي، صرف T20 له زور نه دی ورکړي. او پاکستان دا وخت صرف T20 میچونه، صرف اور صرف T20 میچونه. که تاسو ته کې ولې روان T20 ورلډ کپ ته، که تاسو ته کې ولې روان ایشیا کپ ته، نو چونکه پاکستان له ټیسټ سیریزونه هم سکیجول کول پکار دي او ورسره ون ډے سیریز هم سکیجول کول پکار دي. لکه اوس د پاکستان راتلونکي چې کوم سیریز دي هغه بنگلادیش سره دي، چې هغه کې هم صرف T20 میچز دي. بنگلادیش نه پس ویسټ انډیز سره سیریز دی چې کې د ما خیال ون ډے میچ شته دی، خو هغه هم ټیسټ هم پکې وي، خو 15 میچونو ټیسټ سیریز به نه وي. ځکه پاکستان وایي چې ټیسټ، او بل طرف له بل ورځ کامران اکمل په یو انټرویو کې وی چې بابر اعظم او رضوان صرف ټیسټ لپاره مطلب دی، صرف ټیسټ ټیم له ور واچوي. نو هغه چا چې انټرویو وشته دي تاسو مو کو چې پاکستان خو ټیسټ میچونه کوي نه، نو وای که کوي او کنه کوي، خدای صرف ټیسټ پورې لیمیټډ ساتل پکې. دا کامران اکمل بیان وږي چونکه بابر اعظم او رضوان په ون ډے فارمیټ کې د پاکستان د لپاره ډېر ښه پرفارمنسز ورکړي. د هغوی ایوریج، د هغوی سټرایک ریټ کې هم څه کمپرومایز نشته. د بابر اعظم په ون ډے فارمیټ کې 55 ایوریج دی. 55 ایوریج مطلب دا چې بابر اعظم په هر میچ کې 55 رنزونه کوي. 55 ایوریج په ون ډے کې د ډېرو ښو بیټسمینانو نشته دی، خو بیا هم دغه سوچ لرونکي والا خلک ته چې بیخي وایي چې بابر اعظم بیخي د ون ډے نمبر کوي، رضوان هم د ون ډے نمبر کوي، او بل طرف ته پاکستان کرکټ بورډ ون ډے طرف له ډور پلان هم نه وي، ون ډے میچونه نه کوي، ټیسټ میچونه دی نه کوي. نو په دې وجه باندې ډېر غټ تنقید پرې روان دی. نو اوس دې حواله سره تاسو سره لري آیا پاکستان ته ون ډے میچ سکول پکار دي کنه، ټیسټ میچ سیریز سکیجول کول پکار دي کنه، د یو دوه ټیسټ میچونو نه د 15 میچونو ټیسټ سیریز کې تاسو به کتلی وي چې د T20 ورلډ کپ نه مخکې د انډیا او د استرالیا بارډر گواسکر ټرافي و چې پای کې هم 15 ټیسټ میچونه، نو ټیسټ میچز کې د کلاړي پہچان کیږي. دا اپډیټ سو دې حواله سره لري، کمنټ لازمي وکړئ.